محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں د مردا یعنی د میت متعلق فرمای چې کله یو انسان مړ شي نو آیا تاسو به د انسان ښه بیانوي او که بد. نو دې باره کې د محبوب علیه الصلوۃ والسلام اقوال موجود دي. حدیث شریف دی عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویهم. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں فرمایي چې تاسو د مړي آغا ښه حسلتونه یادوئ او چې کوم بد حسلتونه د دې مړي وي هغه مه یادوئ. مطلب دی چې په دنیا کې کم نیک کارونه کړي وي، نیک اعمال کړي وي، جماعت جوړ کړي، مدرسې جوړه کړي، مونځ او داسې کړي، ذکر اذکار کړي، تلاوتونه کړي، حجونه کړي، روزې نیولې، زکاتونه ادا کړي، دغه ټول یادوي. خو مګر چې کوم بتقاضی بشریت تی شرط ګناه صادره شوي وي نو هغه مه یادوي. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه مبارک دی باره کې فرمای غیبت المیت اشد من الحی. امام غزالی رحمت الله علیه فرمای چې غیبت د میت دا ډیر سخت د هغه ژوندي نه دی. ولی ځکه چې دا ژوندی کس چې کوم دی دا خو ممکنه ده چې ته دله په دنیا کې ورشي دنه بخانه وغواړي دی تا ته بخښنه وکړي، دا خو ممکنه ده. خو مګر مړي سره به بیا څه کې په خلاف د میت سره، ځکه چې دی کې خو دنه خو په دنیا کې ته تمه نشي کولی چې دی به ما ته بخانه وکړي. دغسې بعضې علما فرمایي، مولا علی قاری رحمت الله هم دا فرمایلی دي چې کله یو انسان اذا رأى الغاسل من المیت، یو غاسل له هغه د میت نه څه ویني ما یعجبه چې دی په تعجب کې واچي. لکه یو میت دی هغه صالح دی نو د هغه مخ پړه کېږي، د هغه نه خوشبو ځي، د هغه د اندامونو نه خوشبو ځي، نور داسې خصلتونه د هغه وي. نو علما فرمایي چې کله د میت کې دا خصلتونه موجود دا ښه، نو دا تاسو خلکو ته بیا بیان کې خیر دی. مستحب طریقه دا ده چې دا تاسو بیان کوي. خو مګر که تر دې برعکس باندې چېرته یو غاسل دا ولیدو چې هغه میت د هغه رنګ بدل شو، کپړې خرابې شوي، یا بدن نه بدبو تله، خوشبو نه تله، یا نور داسې بد خویونه و، نو لحاظه وی دا دنیا ته مه بیانوئ، خلکو ته مه بیانوئ. د دې نه منع فرمایلې ده، بلکې چې د جواز صورت راغلی دی نو هغه سره په دې کې راغلی چې کوم ښه خصلتونه دي هغه د دې مړي تاسو بیانوئ.